توبه وباسه. اسلام لکه مونږ کړی دی نو زه دا غز او دا میدان راځي چې دا مونږ کم ځای کې کړی دی نو سی ګوره خزا ګوره صحابه ګوره ملحد هم وایي چې مونږ مه کوه ته هم وایي چې مونږ مه کوه نو تا په هغې څه فرق شو؟ بچا په هغه کې ملحد هم وایي مونږ په اسلام کې نشته او ته هم وایي چې زه مونږ خو په اسلام سزا کې جزا نشته. منم هغه سزا جزا دا یې پاکه جزا او سزا څنګه منې چې مونږ نه منې یار جزا او سزا د څه شي منې؟ جزا او سزا په جزا ګوره جزا او سزا په مونځ باندې ده چې یو سړی مونځ وکړي غاړه یې خلاصه شوه چې مونځ یې ونه کړو دله به سزا میلاویږي ته خو مونځ نه منې نو جزا او سزا د کوم ځای راغله یار؟ ته کلمه نه منې ته زکات نه منې ته حج نه منې پیغمبر علیه السلام حج کړی دی یو خبره وکړم دا په عربۍ کې راغلي که نه په عربۍ کې دا په عربۍ کې راغلي دي بالکل په عربۍ کې دا راغلي معنا ولې نه کوې د څه شي معنا ته د حج معنا کوې وایي نه د حج معنا قصد حج په لغت کې قصد او ارادې ته وایي او په قصد او ارادې ته نه ګوره قصد او دا اراده ولې نه وایي پوره واوره د دې ته حج د ولې دې وایي اوس ماته لږه مقرره کړه زه تاسو ته یو وی لغوي معنا یو وی اصطلاحي معنا لکه د ملحد لغوي معنا د کوږواله موږ یو لحد دی الذين يلحدون في اسماء د الله په نومونو کې چې څوک الحاد کوي څنګه هغوی به داسې الحاد کولو چې د الله نوم دی الله د نه به لات مشتق کو د عزیز نه به عزا مشتق کو د الله نومونو کې به کوږواله کو دغه شان د کې چې سړی صراط مستقیم بریدي په کږه لار لاړ شي دی ته موږ ملحد به په لغوي معنا سره په اصطلاحي معنا سره یو منټ صبر وکړه یو منټ په اصطلاحي معنا کې د ملحد تعریف موږ داسې کوو الملحد هو الكافر بالله وبالاديان كلها ملحد هغه چاته ویل کېږي چې د الله نه انکار کوي د ټولو مذهبونو دا اصطلاحي معنا ده کله چې یو مسله ثابتېږي په اصطلاحي معنا ثابتېږي او د صلات پنځه شپږ معناګانې په قرآن کې ثابت دي دغه شانته کې د حج لغوي معنا اوس لکه د رمضان لغوي معنا د امساک خاموشي خوراک نه کول یو لس منټم چې ته خوراک نه کړې نو لغوي معنا سره ته امساک کې د رمز دغه ته وایي خوراک نه کول ته وایي اوس اصطلاحي معنا دا ده چې ته په خپل د رمضان په میاشت کې یوه میاشت پوره روجي ونیسي څنګه چې پیغمبر علیه السلام او صحابه ونیولې او موږ یې په ترتیب سره کوو دغه شانته کې د حج معنا ده واتم الحج والعمره حج دا چې موږ کم حج کوو دا په تواتر سره روان دی اوس موږ دې ځکه تاسو ته دا وایو الله په قرآن کې فرمایي الحج اشهر معلومات د حج میاشتې معلومې دي نو موږ درته دا وایو چې ته په دې مخه پکېږه ګوره مولانا صاحبو زه وایم ګوره پکار دا ده که نه پکار دا ده پکار ګوره تم خه مسلمانې دعوه د مسلمانۍ کوې زم کومه صحیح ده که نه تم جنت غواړې زم جنت غواړم زه دا خبره کومه چې بهي دا قرآن کریم کې څومره ټرمینالوجیز راغلي دي دا ایکسپلین کول پکار دي دا په دغه ځای نه دي پرېښودل پکار خزه ټیک شوه ګوره زه به تا نه یو تپوس وکړم صرف به ګوره ته به په قرآن کې صرف د قرآن یو آیات درنه تپوس کوم صرف د دې مانګه پوه کړه موږ مسلمانان زه تا ګوره تا ما ته وې د مونځ خبره ته په ما باندې بار دا راولي زه تا ته وایم راځه په دغه یو آیات باندې خبره کوو په کوم یو باندې کریم د صلات باندې ته ټیک شوه په صلات خبره کوو زه صحیح ده صلات باندې خبره کوو الله پاک وی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا نو وس کو تو ګوره نو تکو صلات ته منستوي نو دغه د سحر منځو ته په جهر کې صحیح ده د ماسپخینه غبیا په پټه کې او د مازیګر غبیا په پټه کې د ماخامه د مسوتنه غبیا په جهر کې نو الله پاک وی دا مکوي تاسو ولې کوي لکه د دې مطلب دا دی چې دا مسلمانان چې اوسه پورې دا کوم مونځ کوي دا ټول مونځ غلط را روان دی زه مولانا صاحب تا ته وایم د دې آیات تشریح خپل ګوره د دې آیات پس منظر موږ چې دا قرآن منو د دې قرآن تشریح خپل ځان نه کوو که د دې قرآن تشریح موږ د مفسرینو نه کوو مفسرینو نماز لیکلي که نه زه خدا خبره کوم نمازو نو مفسرینو د مفسرینو خبره چې موږ ونه مرو موږ د قرآن یو آیات نشو ثابتولی ابن کثیر وتم لیکلی دي او چې کوم دی نو تفسیر طبریم لیکلی نمازو او تقی عثمانیم لیکلی دي ابو العلا مودودیم لیکلی دي نو خو دا ته نه منې نو زه دا نه وایم زه وایم الله وایي مه یې کوه ته یې ولې کوې دا ګوره د الله په دې خبره ته نه پوهېږي که نه الله په دې خبره ته خو ګوره زه درته یو آیات مخې تکدم درته هم دقه وایم که نه الله په قرآن کې فرمایي ګوره نه د دې آیات نه به ته ګورې د دې آیات نه الله په ذات قسم دې آیات نه مخکې نه ځي
خدای پاک د دې آیات په یولو د پاره زه تاسو مثال در کوم کنه نه د دې ګوره د دې ګوره ته ټول ګوره د قرآن چې دی د قرآن په چا نازل شوی دی وخو ټیک ته کنه تا ته یم د دې آیات ما ته معنا وکړه ساده د دې آیات معنا دا ده اے ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها چې کله موږ تاسو کوي تاسو आवाज د چې په کله په جهر سره आवाज په جهر سره په تلاوت کېدلو نو مشرکینو به شور کولو مشرکینو به مذاق وړاولو نو بیا ورته الله ورته حکم وکړو چې تاسو کوي په هایسته کوي موږ چې دا کوم موږ کو دا دوستانو دا په تواتر سره ثابت دی په چی سره په تواتر سره ثابت دی الله وی مې په ښکارا کوا او درمیاني لار کوم یو دا درمیانه لار دا چې کله دا آیاتونه موته بزوس تفاسیر برالو کچرته تفاسیر ته ما سره معنی خو مسله کیږي ډېر خپل حل دی نو دلته چې دا نور آیاتونه دي دلته چې دا نور آیاتونه موږ سره موجود دي حافظ ولا صلوات ګوره الله فرمای ګوره دلته ګوره موږ سره چې نور آیاتونه دي حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين د صلات الوسطى نه باغې دې زه پوهم اول د دې نزو اول د دې کې دا کلیر کنه ګور دا کلیر دی کنه دا کلیر دی چې څه مفسرین ولې کلیر نه دی پاک وای کوئی مې په جهر کوا مې په پټه کوا بلکې په درمیاني او تاسو په جهر کوي او مې په پټه کوي درمیاني لار ولې آیات ولې خلاف کوي نه کوخه دا زما پیغمبر علی السلام کړی دی زما سلور دلایل دي اطیع الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم ګوره نه کنه دغه زه تاسو هم چې تاسو ګوره ملحدان استئ ملحدان دی استئ چې هغه د خدای خبرې ته او کنه زه درته دغه ویم کنه زه تاسو ته ویم چې ګوره د خدای خبرې ته وحی نه وای او ته پیغمبر خبرې ته صحابه سیدا زه درته دغه ویم څوک مخه زه خدای جهرن ویم څوک چې د پیغمبر خبره نه مني دا ملحد دی ولی ملحد د خدای خبره نه مني هغه وخت هم مشرکین کنه اوس وره صحابه اوس د دې آیات سره بسښتو د دې آیات به منظوم محدثین مفسرین چې څه ذکر کړي ته به د خپل خېټې نه کې وره دا یو آیات دی وره ته اوس وره د دې یو آیات ګوره دوستانو منګ ویو کنه منګ زپ یو منټ صبر وکړه تاسو یو لک صبر وکړه لک ماته خط ماته یو 15 سکند راکا یو 15 سکند دوستانو دا ماته یو 15 سکند راکا صرف یو 15 سکند دوستانو موږ دا وایو چې قرآن چې دی دا الهامي کتاب دی د پوهېدو لپاره پیغمبر علیه السلام تشریح کړې ده ابو حنیفه صاحب مایک بند کړه پیغمبر علیه السلام د قرآن تشریح موږ له کړې ده یو آیات تشریح کړې ده که دا د قرآن تشریح موږ سره نه مني چې پیغمبر کړې ده زه یو آیات مخې تقدمه دوستانو اے فلا تحل له من بعد دلته من بعد راغلی دی فلا تحل له من بعد دلته من بعد راغلی دی په دې بل ذکر راځي من بعد ټول ناس تی ماته ګور 158 کسان دي ته چرته لاړې زه درته دا لاړم چې زه تاسو وایم چې زه به دویم چې ته پیغمبر تشریح به منی د پیغمبر تشریح در سرم زمونږ ټول زمونږ پیغمبر قرآن کې دوه آیات دي پیغمبر ګوره دوه آیاتونه دي یو د من بعد بل ذکر راځي من بعد ګوره خدای ګوره صحابه الله دې زه درته وایم ګوره زرته سبب یو منټ زرته چې تر څو پورې چې ته د پیغمبر خبره ونه منې تر څو پورې چې ته صرف او نحو ونه منې ته په قرآن نه پوهېږې دا ریکارډ که ځان سره یو ذکر راځي من بعد بل ذکر راځي من بعد د دې به ماله څوک جواب راکوي دا من بعد ولې دی من بعد ولې دی د دې جواب ما بدواړه وکړو دا بدواړه وکړو حوال دا یاد خلک کنه نه دوګه دال کا دا چې د حل خپل دی غال ګوره زه مفتي ما درته ویلي ما در هذا چې زه مفتي ووره پیغمبر علیه السلام دا عمل کړی دی دا پیغمبر علیه السلام د غرمې د مازیګر دا منځونه په پټه کړی دي او د سحر او د ماښام دای په جهر کړی دي دلیل درکم نه د دې آیات خلاف نه دي د دې آیات خلاف د سره دي نه ته د پیغمبر خبره ته وحی نه وي ته د پیغمبر خبره ته وحی نه وي ته ګوره ته د خپل فهم مطابق رواني ګوره صحابه ته د خپل فهم مستستا په فهم نظم الله وی د عقل نه کار نه لې عقل چې ته کار اخلي نو تا خو دا منکار کړی چې پیغمبر اسلام منظم نه کړل زه بس تاریخ خبرې لې بار وکړم د آیاتونو تشریح ما ته خو ګوره نو ستا تشریح غلطه ده کنه ته وسپې خړل جایز دي خر خړل جایز دي ستادم غلطه ده نو بیا زما غلطه ده زما بغلطه ته ثابتې په عقل نو
په نقل به ثابت دی. زستاره د قران کریم د یو آیات نه دل زدړې وړې کام وسو تل غوګ وته کیرا سورته انعام آیات آیات دړې نمبر وړې کیږي 116 کې الله نه پاک بیا د دې سوې کې ګوره بیا د دې کې وایي زه د قران آیات مدړې وړې قران آیات نه دړې وړې کیږي د قران آیات مې نه دی ملحد او پتا کې عقیده ستا عقیده په زدړې وړې ګوره هغه جدا مسله دا او دا د اسلام اصول فالو کول نه فالو کول دا جدا د اسلام اصول نه مني. ما ته په کوم ما ته په کوم سترګوزو چې مونږ څه چل کړو ما ته په دې سترګوزو چې منګه د خپل وس مطابق په دین عمل کو شکر دې لګي تبلیغ کو او خپل وس مطابق عمل نه ولې نه کوم عمل کوم په وخت موږ کوم تعامل نه کې تا موږ پریخه دې ما هم دې پریخه حرام ګڼم تاسو حلال ګڼئ تاسو حرام ګڼم فخر حلال ګڼئ زهر حرام ګڼم ته پیغمبر علیه السلام تور راغستی او jihad کړو ګوره نو تور راغستی او jihad منګم کو کنه jihad ته ملیشیا کې ته ملیشیا کې اوسې کنه دا ملیشیا څنګه حکومت دی سمع الله قولا بالکل چې دا وګوره په یو تار خو دي کنه یو تکابر او بل تکابر خو نه وي کنه دا ملیشیا کې ته اوسېږي دا ملیشیا ولا بنځه وخت منځونه کوي کنه کوي و کوي چاته خو نقصان نه رسي کنه بچا خو د کو پر دا غلط کوي که ښه کار کوي دا ښه کار کوي که غلط کار کوي ګوره دا د الله سره معامله ده نه ولې معامله ده ته راځي فتوی لګي او چې اوس د ملیشیا خبره مې کوله وګورئ دا فتوا ته نه لګي زه درته زه ته دوستانو زمنګ دا عقیده ده زه د تویم زما د سره اختلاف پس شي دا آیات وی تشریح په خپل کوي زه ورته قرآن په معنی دی نازل شوی نه پتا تاسو به څه وکړئ چې تاسو بل تشریح به د محدثین نو والو د مفسرینو د نبی له سلام چې کم د کاکاز وی د ابن عباس رضی الله عنه داغه تفسیر براوالو که زما خبر اور سره ټیک و زما ومنه کستا ټیک وستا دی وی نه منم خدای مړه ته ور صحابه ولا تجهر بصلاتك تشریح بدل زوس یو حدیث بدل راوړو زه بدل یو حدیث راوړو د څنګه کړی دا خو تا نه منی ما سره کنه ولې نه منی زمانه مال شابه خازه ما ته لکه مقرره چې زدا حدیث راوړم د آیات راوړم او د کې زده مفسرینو حواله راوړم ابو ذر سبسډي مشه صحابه ګور د دوستانو د صحابه دا یو آیات لوستل او دا و جزاء آیات نمخ کې نظم ما دینه سوال مو کو چې ګور قرآن دا چې د نبی له سلام نازل شوی دی د دې تشریح په خپل د پیغمبر علی السلام صحابه کرام او په حدیثو کې موجود ده خو د ویل ګوره ما ورته ویل چې ذکر راځي من بعدو بل ذکر راځي من بعد وې زه د سرکار نه ساتم ما ته د دې جواب راکړ زما د سوال جواب راکړ ما ورته ویل چې ورګه چې له مفسرین اورم شهاب نیم آیات لوستلې ده ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا د آیات لوستلې خو نیم لوستلې ده روغه ولا شهاب ورونه نیم د لوستلې ده نیم د لوستلې یو منټ صبر لک صبر خو کا لک صبر وکړه قربان دا آیات نیمګړی نه مسله ثابتېږي که پورا آیات نه مسله ثابتېږي تاسو نه تاسو کومه مسله به د پورا آیات الله ته پورا وایا ته دا آیات ته د آیات تلاوت وکړه چې زه جواب درکم اوس پورا توښه شاباش الله پاک وای الله وای قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن ٹھیک شو کوڅه دا پکشته غلطي زمخ کې زمنګ غلطي موږ د پروا نه کوم موږ در باندې پردا کوو الاسماء الحسنى یا من تدعو فله الاسماء الحسنى ها او دې ځکه ودرېګا اوس دلته ودرېګا اے تا د آیات اوس د آیات کې ګوره اوس دلته خبره کو تا ویل دې آیات باندې خبره کو ها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن تاسو وغواړئ الله او یا رحمان د دنه څه مراد دی دا دې باندې موږ پوي کنه د دې څه مراد دی تاسو آیا الله رابلی الله وای او رحمان رابلی د دې آیات د دې ګوره ابو ذر صاحب ګوره چې کم یو کې تاسو چې کم یو د الله بلا صبر وکړه دا ولې دا آیات سبب څنګه جوړ شو چې دی کې الله تعالی ویل چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ک الله بلی او ک رحمان بلی دوانه یو دی د دې سبب چې شی جوړ شو د دې سبب څه جوړ شو د دې ته معلومات شته اوس تیزه پویوم کنه اوس تیزه پویوم د دې سبب چې شی یو علاقه کې ګوره یو علاقه کې د الله په نوم باندې پابندی ده وکي روا یا د رحمان په نوم باندې پابندی ده یا پر رحیم په نوم باندې پابندی ده الله وی زما بلا نمونه دی قران کې تاسو ته ما ذکر کړی دي په تاسو په دې کې چې هر یو اسماء الحسنى چې زما سمرم دي اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى
په کم یو باندې دې چې تاسو ما راغواړئ چې ګوره بیا دا درته وروسته ګوره څه ویلي دا خو ما ته ته وکشه پوره آیات ته وکشه یو بیا منټ درته صحابه ولا تجهر صحابه بصلاتك یو ولا منټ تخافت ګوره بها صحابه کلم کله صحابه یو میدان منټ ته رادانګې ګوره صحابه لږ صبر وکړه ګوره دلته د دې آیات ثاني نزول ته خو خپلې خېټې نه لګي مهرباني د وکړه خپلې خېټې نه ولې خبرې کې د دې قسم آیات دې ثاني نزول څه دی د دې آیات دوستانو ګوره دا په قران کې خپل عقل چلی موږ د قران تشریح کو دک صبر ته وکړه یار ته خو لږ کو زی کو شکنه موږ خو ستا په باندې نه چې څه ستا په خوغه به موږ چلیګو ګوره ته د خپل خواهش مطابق نو چې زده کې خو بیا کې نه صبر وکړه چې زه خو ما دم لګه مقرره آیات خو تشریح کم کنه تشریح کتا یا تشریح کتا ته پوره تشریح وکړه ما د دقه وی لکه پرس کا معلومی کی د آیات نه داسي چې یو ځای به مطلب او د الله په نوم باندې پابندي د الله وي زما هر یو نوم تاغستل شي هر نوم باندې ما پکارول شي خو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها نه به داسې کله ما سره صلات کې ما سره وصل کېږي چې خلکو ته اندازه ونه لګي نه بیخي به ځان بیخي به جدي خاموش هم نه پاتې کېږي وابتغي بین ذلك سبیل د حکمت لار به اختیارای درمیاني لار به اختیارای هغه خلکو سره کېنه چې کم خبر اوري هغه سره تبلیغ وکا خاصه ته خبر اخلاص کوي به خبر وکړه پوه شو خبره ده خلاص سره زم وسه تو وکا د دې اوس واو وسو دوستانو د خپل عقل مطابق د قران آیات تفسیر کوي منګ یو د قران د تفسیر 15 درجه دي اول د یو آیات تفسیر کله بل آیات کوي دلته د یو آیات تفسیر زده لوس په نور آیاتونو سره کوم د دې آیات په تفسیر ځان نه خبره نه کوم یا به د آیات تفسیر زده له حدیث نه ثابتو یا به د صحابین تابعین دا 15 خبرې دي دا نه بدل لازم مسله ثابتو د شهاب خبرې تاسو ووریدلې خپه وګونو چې دوی ویلي چې ووره نه وره شهاب خبرې هم تاسو ووریدلې چې د خپل عقل په بنا باندې فیصله ته صبر اوس ورزه خو ستا خبره کې غلې راسوم کنه ور یو خبره کوم یو خبره دا خبره وکړه سونه چې کېته وکړه ته چې سونه خبره کې وکړه بیا برسته ما ته جوړ شروع کړه بیا ته ما ته تسلیمي کې نه پای کې شک نشته څومره مناظره چې مونږه کتلې دي ار یو ځان لګریپونه جوړ کې یو ما وګټله بل وې ما وګټله زویم دلته کې دا مونږ ته 204 کسان ناس دي ما چې څنګه تشریح وکړه دغه شان تشریح د آیات وکړه خبره ختم بس دې پوره شو زړه دې یخ شو اوس به مایک نه ګولاوي ستا پته به مې دلته دوستانو شهاب دلته تشریح وکړه تاسو واورېدل چې دی وی چې د خدای په نوم باندې پابندي ده او د خدای په نوم باندې دا پابندي چا لګولې و دا د یو آیات شان نزول موږ ته معلوم دی موږ چې درته ویو چې پوره دینونه نه په پوره دین کې دا دی د دې آیات شان نزول دا د دوستانو راواړو ورپسې تفاسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر بیانوي په منګ او شهاب کې دا فرق دی زه د دې آیات تفسیر ځان نه بیانوم او شهاب د خپل خېټې نه تفسیر بیانوي دا د خپل بطن تفسیر د بطن کوي او زه تفسیر د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوم چې زما خبره مستند او کو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام و یو شپه سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت او الله ته یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان الله دې جړاګانې کولی نو دی وخت کې ابو جهل دا خبره واوریدلې ابو جهل ویل چې مونږ خو د نور معبودانو نه منی کوي او په خپل رحمان ته اوازونه کوي نو دی وخت کې دا آیاتونه نازل شو ایرو مسلمانانو مونږ د دونم پته ده الحمدلله الله ورته ویل چې قول ادعوا الله حاود الرحمن الله بل او رحمان منی فله الاسماء الحسنى دا الله د پاره ډیر نمونه دي د دې آیات شان نزول خدا دې قربان دشم د دې آیات خداغه مطلب دی ته د خېټې نه بیانې پکار خدا و چې تا ویلې و چې د دې شان نزول دی بیان کړي ما بستا تندې خپل کړي و چې شابسي صبر وکړه نو خېټې نه مکه وکنه تفسیر د خېټې نه ولې نه نو ګوره تا ته پروف نشته خد دی بل اوس صبر وکړه زما خبره پوره شي اوس زما خبره پوره کوي به برځو ها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها د دې آیات څه دی د دې آیات مطلب چې ته په आवाज نه ډیر اوچت کوه مخکته کوه د دې د نبی له سلام د کاکاز وی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې کله په مکه مکرمه کې دغه شانته کې صحابه کرامو سره د نبی له سلام مونږ کولو نو مونږ په دوران کې به قران کریم دوی تلاوت کولو نو دوی به د شو دوستانو هغه به بیا ادبی کوله د قران په ادبی به کوله چا د مشرکانو
نو الله ورته ویل چې ته له خاموشۍ سره تلاوت کوه دا امر کوه چې نه ډېر جهر یو نه ډېر دغه د پوه شوې صحابه پوه شولې د دې آیات دا مطلب دی. اوس ما تا نه سوال کړو یو آیات کې راځي چې من بعد بل آیات کې راځي من بعد د دې په مولانا صاحب من بعد لا ګوره اوس بس دې څنګه ګوره ما دلته ګوره بس غلې ومه کنه اوس ووره اوس ووره یو منټ دا خبره ختمه شو په دې ما خپل یو منټ صبر وکړه اوس پدا اوس ګوره صحابه لک صبر وکړه دې ځکه ما لک صبر ته اوس یو منټ صبر ته صبر وکړه لک صبر وکړه یو سوال تاو کو یو سوال ما کړه تا سوالو کو ما جواب در کو تا مسلمانانو ته جواب ورکو ما مسلمانانو ته جواب ورکو اوس به مسلمانان فیصله کوي اوس راځي یو اوس زما سوال زما جواب راکړه چې ته وې چې زه احادیث نه کلیر شو هغه خبره ختمه شو ما هم د مفسرینو حواله استفاضان الله نه فرمایلی دا الله تعالی سره منه فرمایلی د دې شان نزول دا دی الله وی نه به بخکاره کې صحابه یو آیات ببل دي سره نه جنگي اوس زما د سوال جواب راکا من بعد فرق قرآن کی ذکر راځي ولا تهلو په جهر سره کې نه په پټ سره کې په در صحابه اوس زما د سوال جواب راکا درمیاني لار اختیار ہے اپ ته ورته ویل فرمایلی تاسو ولې هغه ولې کړی و دا هغه ګوره دوستانو یو شان نزول منی خو بل بم منی کنه هغه خپل ابو جهل اعتراض کو په پیغمبر علی السلام چې وي منګه د نور خدایانو نه منکه خپل رحمان ته आवाजونه کوي رحمان ذات الله ورته ویل چې زما ډیر نمونه دي چې کم نوم باندې ما بلې بیا ورته دی په موس کې به چې موس پسې به خلکو خنداګانې کولې لکه د دې خلکو په شان ته کې الله ورته ویل چې نه ډېر جهر کوه ما ډېر سر کوه نو دی کې څه خبره ده دی کې دا خو مې درله پته پابندي نشته اوس خبره وره اوس پیغمبر علیه السلام موږ ته ویلي چې د غرمې او د مازدیګر مونځ دا موږ سران کوو دا د پیغمبر علیه السلام اتباع کوو موږ اطیعوا الله واطیعوا الرسول موږ د پیغمبر په اتباع کې دا کوو موږ د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې دا کوو کوي چې د دې دلیل پیش کړي چې زه د دې ولی الله اکبر خو زه ما الله اکبر بالکل الله اکبر ولله الحمد ته ملحد چې دی ملحد یوم ملحد چې دی د الله خبرې ته وحی نه وي او ته د پیغمبر خبرې ته وحی نه وي ملحد او تا کیس فرق نشته دوه د وحی نه انکار کوي هغه د الله خبره نه مني او ته د پیغمبر خبره نه مني پتا وای کې څه فرق دی هیڅ فرق درکې نشته دوه د نبی علیہ السلام په ذات باندې اعتراضات کوي دوه چې د دوستانو دا دوه سره مولانا صاحب دا قران دی دا ملحدین وای دا ملحدین ستا په شان ته کې خو وای دا قادیانه نه وای کنه بالکل وای قادیانه نه وای کنه ولې قادیانه نه وای ولی قادیانه وای کنه قادیانه وای قادیانی سره خو ته په دلیل کې بل ورځ پاتې رالی ولی ورته پاتې راغله قادیانی ته ویل پیسې نه لکه په عیسی علی السلام اعتراض کړي وای د عیسی علی السلام نیاګانی وای دا زناکار مورته بایبل نه راته ثابت دی دا مې په قرض دی عیسی علی السلام پلار نو د نیاګانی د کوم ځای نه رالی وای ما په سوالونه کړی دي هغه وای چې زه حامله کوره هغه ستانه غټ کم کړل دي یو مې صبر وکړه ګوره هغه ستانه غټ کم کړل دي ما ورته ویلي ما قادری ته ویل چې تاسو سړیم حامله کیږي هغه وای زه مریم ما او ته وای ته ورته په دلیل کې هغه وای زه حامله شوم ما هغه څه وای زه حامله شوم هغه استغاراتی ته ورته استغاری به ورته حامله کیدې شي اگر ته وی کنه هغه خامله خبره نه خاطر ټیک شو دا خبره صحیح ده که غلطه ده هغه استغاری منی او زمون شری نزول نه منی بیا ته دیو پټی نه بل ته ټوکونه وېدل ته بیا نه قادیانه منم تا د قادیانی دفاع وکړه تا دلته د قادیانی دفاع وکړه ته په استغاری تور حامله کیدې شي ګوره زرته ته د استغاری په تور حامله کیدې شي زه قادیانه منم قادیانه خو سره هغه نه خبره زما ته پوسو کو ځنه یو ځته بل ځته ټوپونه والو قادیانه بس کوي حضرت دې کوس مایک بند کمو ته بلګه دمو گزه ته مایک دا مرګرو له مقور گزه تب لګه دمو غزوم دمو دا مولانا اکبر صاحب راغله د محمد اکبر حقانی صاحب دالک اډی تاسو څوک دی